هغه د موسی علیه السلام هغه مشهوره قصه چې وایي دا کاڼي په دې همسا ووه نو کاڼي په منځ دوه ځای شو بل کاڼي چې راووتلو وایي دله هم ګوزار ورکړه هغه هم په منځ دوه ځای شو درېیم کاڼي راووتلو وایي دله هم ګوزار ورکړه هغه درېیم کاڼي چې په منځ دوه ځای شو نو د هغې په منځ کې یو چینجي او د هغه چینجي په خوله کې شنه پاڼه وه او د هغه شنې پاڼې د پاسه نرۍ نرۍ پشم پروت و نو شخوندې مو والو او په هغه پشه بې ژبه راښکله سکلیم کول موسی علیه السلام روان شه الله پاک ورته وایي روانېږه مه لږ صبر وکړه لږ ځان ورنږدې کړه نو چې د ځان ورنږدې کړه پیغمبران به د مارغانو د ځناورو د درندګانو په ژبو باندې پوهېدل د هغه چینجي د دریو کاڼو په منځ کې الله پیدا کړی دی خوراک یې مو رسولی دی د هغه د شان مطابق او څښاک او هغه لګیا دی د الله ذکر کوي سبحان من یرانی پاکی بیانوم د هغه رب چې هغه په دریو کاڼو کې دننه معیني ويرزقني ولا ينساني او ما ته الله رزق راکوي او چېرته زه هېر کړی نه یم الله خلکو په کور کې مارغان ساتلي نو کله ځینې هېر شي چرګانې ساتلي کله ځینې هېر شي دانې ورته وانه شي چیرې ساتلي کله ځینې هېر شي او دا چینجي په خپله باندې وشي چېرته به الله هېر کړی نه یم ویسمع کلامي او په دې دریو کاڼو کې دننه زه لګې او چینجي به سي او د هغه ذکر به سي او د هغه اواز به سي او هغه وایي چې الله پاک زما رب زما خبرې مه اوري زما دا ذکر مه اوري نو په عباداتو کې دویم قسم عبادت هغه مالی عبادت دی او بیا په مالی عباداتو کې په ټولو کې اولنی عبادت او د ټول اهم عبادت اسلام رکن هغه زکات دی زکات مې درته ووي چې مکه مکرمه کې فرض شوی خو مکه مکرمه کې حکم دا و چې هر مالداره وس والا سړی به د بې وسه سړي سره مدد کوي د چا د روټۍ درک نه لګي روټۍ به وله ورکوي د چا د جامو درک نه لګي جامې به وله ورکوي نور تفصیلات پکې نه ورغلي مدینه منوره کې بیا باقاعده تفصیل سره الله جل جلاله د طرفه د زکات حکمونه راغله زکات د عربی د ژبې لفظ دی یو زاد زا او یو دی ذال نو دا زکات چې کوم دی کنه دا په را زا زادا ذال ندی د عربی په ژبه کې د زکات او د زکات د ځمکې او د اسمان فرق چې زاشي نو بیا موږ تاسو پښتو کې ورته سوي زی ری زی خو د عربی په ژبه کې ری زی نشته دی د عربی په ژبه کې را زاده نو د زکات د لفظ لفظي معنا ده پاکوالی قد افلح من تزکا یقینا کامیاب دی هغه څوک چې ځان پاک ونفس وما سواها قد والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها قد أفلح من زكاها الله وي کامیاب دی هغه انسان چې خپل نفس پاک
وخاب من دساها ناکام دی ذلیل دی رسوا دی هغه سړي چې خپل زړه خپل نفس یې ګنده کړ خیر نه او زکات چې ځان سره شي کنه نو بیا د عربی په ژبه کې ساروی د الله په نوم حلالول دی تصویر کیږي زکات نو باندې ځایونو کې په پوسټرو کې کلندرو کې او خلکو په بورډونو باندې آیت لیکلي واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة او د ځا په ځای باندې ځان لیکلي نو دا ډېره لویه غلطي ده ګورئ زکات به وایي زکات به نه وایي او د قرآن او د حدیث پرنا کې د مخصوص مسلمان د مخصوص مسلمان د مخصوص مالنا په مخصوص وقت کې مخصوص حصہ اخکل او یو خاص کس ته ورکول دی د زکات وایي دا تعریف دی د مخصوص مسلمان د مالنا د مخصوص مسلمان د مخصوص مالنا په مخصوص وقت کې مخصوص حصہ اخکل او مخصوص کس ته ورکول دی ته زکات تفسیر بیا راځي د زکات د ورکولو دنیوي فائدې هم دي او د زکات د ورکولو اخروی فائدې هم دي د زکات د ورکولو د دنیا لومړنۍ فائده خدا ده چې د الله جل جلاله د دین یو اهم رکن یو اهم حکم دی بزیکا دا اللہ پیغمبر ہوئی بنی الاسلام علی خمس دا اسلام بنیاد پا پنزو سیزونو کی خود رشوه دی یو بکی منز دی او بل بکی زکاة دی نشی یو سره سان دا مسلمان او مؤمن ہوئی او اللہ پاک دتا توفیق ورکی د اسلام د یو اهم رکن ادا کولو دا څومره لوی نعمت دی بل فائدې دا ده چې کوم مسلمان د الله جل جلاله د رضا لپاره زکات ورک نو د خپل زکات زیات د مال زیات دا مالی زیاد ٹھیک دا دیتا با ظاہر کی کمی اخکاری خوچیشا دا مال دا ورکنی دے او کم ذات چه دیتا ہوئی چه دا دومر مال بتینا اوباسی اگا ہوئی دا مال دی کم شوی ندی دا مال دی سو شو زیاد شو یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات اللہ سود ختمی بربادی ويربي الصدقات او الله پاک صدقات زیاتی علماء کرام لیکي او په قسم سره دا خبره کوي چې کوم مسلمان صحیح طریقې سره پورا په صحیح وخت کې په پابندۍ سره زکات ورکوي نو د مال به زیاتېږي د مال به کمیږي نه دم زکات د ورکړي دویمه بل فائدہ دا ده چې کوم مسلمان زکات ورکړي نو د خپل باقی ټول مال هغه محفوظ کا د دنیا د هر قسمه آفتونو د مصیبتونو حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی اے زما امتیانو د خپل مالونو حفاظت کوي
د صدقاتو د زکاتونو په ذریعه سره د خپل بیمارو علاج کوي د دعاګانو په ذریعه سره نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام د دې حدیث پرنا کی زکات د مسلمان د باقی مال د حفاظت لویه ذمہ داری ده څومره مخلوقات چې الله پاک پیدا کړی دي هر یو مخلوق کې الله پاک خیر می خیره او الله پاک په کې شر می خیره نو په مال کې د مسلمان د باره الله خیر می خیره او په دغه مال کې الله پاک د مسلمان د باره شر می خیره حدیث کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کوم مسلمان د خپل مال د زکات اخکلو نو دغه مسلمان د خپل مال د شر نه ځان وساتل ځان دې نه بچو د زکات د ورکړي یو فائدہ ده لکه څنګه موږ دا الله پاک د بندګۍ ذریعہ ده حج د الله د بندګۍ ذریعہ ده روزه د الله د بندګۍ ذریعہ ده نو زکات هم د زکات ورکوونکي د طرفه د الله پاک د بندګۍ یو لوی ذریعہ ده د زکات د ورکړي یو فائدہ ده چې کوم مسلمان په پابندۍ سره د شریعت د اصول پر نه کې زکات ورکړي خپل مال د تباہی او د بربادۍ نه بچ کا د صحاح حدیث حدیث دی ما خالطت الزکات مالا قط الا اهلكته کله هم چې د زکات مال د مسلمان د نور مال سره یوځای شي د زکات د مال اولګي د نور مال ولا برباد کی تباہی کی کال پوره شه او نصاب د سره برابر دی او حساب دی اونکه او د زکات هغه مال د نور مال نه جدا نه ک نه هغه مال به اولګي هغه نور ټول مال بدله برباد کی ما خالت الزکات مالا قط الا اهلكته لکه څنګه د موس په ذریعه سره مسلمان ته اجر ملاویږي ثواب ملاویږي الله راضي کیږي دا الله قرب حاصلېږي نو زکات د ثوابونو د ګټلو دا الله د خوشالولو دا الله د تقرب د حاصلولو او د جنت د ګټلو یو لویه ذریعه ده د دې وجه علماء کرام لیکي لکه څنګه موږ په شوق سره کې حج عمره په شوق سره کې روزه په شوق سره نیسي نو زکات به دغه په شوق او ذوق سره ورکې ځان باندې به بوجه نه غني او د زکات بل فائدہ هغه ده چې دا د غربا او د فقرا او د مساکین او د دعاګانو د ګټلو یو لوی ذریعہ ده او زکات د خپل ولی د صله رحمۍ د ساتلو یو لار ده یو صحابي تاسو کو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سره خپل رشتہ دار د زکات ورکړي نو جایز ده وای او جایز نه بلکې د داسې سړي د باره دو اجر دي یو اجر د زکات دی او بل اجر د صله رحمۍ ده پاللو دي او د زکات بل فائدہ هغه دا چې زکات د الله پاک نعمت دی او د هر نعمت شکر ادا کول په مسلمان باندې لازم دي نو د زکات ورکړه دا د مال د نعمت د شکر ادا کول یو
طریقه ده یو لاره ده دا الله د دې نعمت شکر دی ادا کړل او د الله جل جلاله د طرفه دنیا کې په مسلمانانو باندې قسمه قسم آفتونه تکلیفونه پریشانی مصیبتونه راځي حدیث کې راځي دا زکاتونو دا ورکړه د الله جل جلاله د طرفه د قسمه قسم آفتونو مصیبتونو پریشانونه د بچ کېدو ذریعہ ده او د زکات اخروی فائدہ په قبر کې د الله د عذاب نه بچ کېدل دي حدیث کې راځي چې کوم مسلمان پنځه وخت مونځ کوي د قرآن تلاوت کوي روژه نیسي زکات یې ورکړي کله چې دی په قبر کې سملي نو زکات به راشي یو اړخ ته به ودرېږي روژه به راشي بل اړخ ته به ودرېږي او مونځ به راشي بل اړخ ته به ودرېږي او د قرآن تلاوت به راشي بل اړخ ته به ودرېږي او د قبر به دې تنهایي کې به دې د قبر د عذابونو نه ساتي او بچ کوي به والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا بما كنتم تكسبون د قیامت د ورځې د دې رسوا کن عذابنا د بچ کېدو لاره هغه د زکات ورکړه الله پاک وایي قرآن کې هغه خلک چې هغه مال جمع کوي ولا ينفقونها في سبيل الله د الله په لاره کې خرڅ کوي نه زکات نه ورکوي فبشرهم بعذاب أليم تدیته خوشخبری ووروا د دردناک عذاب د قیامت پر ورځ باندې یوم یحمى علیها فی نار جهنم دغه مال حال به د دوزخ بهور کې ګرمولی شي فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم فرشتي به وی راخلي په دې مخ به ولا داغ ورکوي په دې اړخونو کې به ولا داغ ورکوي او د شاده اړخ نه به داغي او د دې د رسوا کولو لپاره به فرشتي ورته وایي فذوقوا بما كنتم تكسبون د خپل مال حال خون او مزه وسک ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة الله وي خلق چې هغه بخل کوي او د بخل معنا دا چې د مال نه زکات نه ورکوي دوی دې دا ګمان نه کوي چې دا زکات نه ورکول زما د بار خدي مال می زیاتېږي سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة دغه مال به د قیامت پر ورځ باندې د دوی د غاړې ته ورواچولی شي د دې حدیث په تفسیر کې حدیث کې راځي کوم مسلمان چې په دنیا کې زکات نه ورکړي د د مال به الله پاک یو اژدها جوړ کړي یو اړخ به مخلي بل اړخ به مخلي او الله پاک به دې غاړې ته د بنګلیک پر شاته ورواچي یو خلبه دې یو وخت کې ورواچي او دا بل خلبه دې بل وخت کې ورواچي او راکاږي به ورته وای انا کنزک و انا مالک انا کنزک و انا مالک زستاد دنیا اغماری ما چې الله در باندې زدر کړیو ما او الله در باندې زکات فرض کړیو او زکات دې نه وکړو او زهل د قبر دې ژوند ته د برزخ ژوند وای د معراج په شپه باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام چې د مسجد حرام نه روان شو مسجد اقصی ته تلو الله پاک د ډېر قومونه اخوړل یو ځای کې روانو او ډېر خلک یې ولیدل بربندو او زری چیرړي
د خپل عورت نه د مخې او د شان راتاو کړي وي او د زناورو په شان د سریدل او د دوزخ ته او د کانی خوړل او زقوم یو اونه ده د دوزخ په اونو کې چې الله پاک په اونو کې د دینه ترخونه بنه نه ده پیدا کړي و یې خوړلې. جبريل عليه السلام نه د الله پیغمبر ته پوښ کوي دا خلق کوم خلق دي چې په داسې تباہی او عذاب کې مبتلا دي. نبی جبريل عليه السلام ورته فرمایل دا هغه مسلمانان دي چې الله پاک علماء ورکړي او دنیا کې به دوی د خپل اموالونو زکاتونه نه ورکول د قیامت د ورځې نه مخکې به دوی د هغه وخت پورې په دې عذاب کې مبتلا وي. د آخرت د دغه عذابونو نه د برزخ د دغه عذابونو نه بچ کېدو ذریعه الله جل جلاله هغه زکات مقرر کړی دی. الله پاک دې هر مسلمان ته د خپل بدني نعمت او د خپل مالی نعمت د شکر د ادا کولو توفیق نصیب کړي او الله جل جلاله دې هر صاحب استطاعت مسلمان ته د خپل مال په صحیح طریقې سره د زکات د ادا کولو توفیق نصیب کړي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.